ما جنازه کړې و نو یو اسخات چې ویشي هغه را پسې راغی وی چې دا جنازه تاسو کړه دا تاسو امانت دی ما چې داسې وکړو نو 500 لوټ مال داسې کوي جنازه دې کړې په دې ځای کې مې داسې نه غواړي ما ورته مال ما جنازه په 500 روپۍ کړې مال 500 روپۍ راکړ ما جنازه دا جنازه خو ما فرض حدیث کې راځي چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې شپږ حق یو حق پکې دام دی چې مسلمان مرشي نو جنازه به تاسو وګورئ د جنازو سره جلا شي شیخان میخان چې نو هغه جنازې ته ورشي کوي او کوم دا غړ د ګډي ځامن چې دا رسلري ولا لکه د خرجویا په تا جنازه فرض نه ده ته ولې لري ولا وزه پیروس خو کمزور شوم ملک او چې څو وخت ما په قبر تقریر کول چې دا غړ بلري ولا ورته دې خورشي نو ټول به میرانیز دې کو دا به ورته په سنبای کې ستنی وای د یو مسلمان د بل مسلمان شپږ حق یو حق پکې دام دی چې مرشي نو جنازه به کې کتا د جنازه او نکړه او ته جنازه سره تله نو د قیامت پر ورځ روان جنت ته دامړې تار ایثار چې ته زما جنازه سره تله وي او زما پتا حق پاتې دی زما حق راک کم جن به ورته کته ما ته د جنازې مون راځي آسان چل درته دا مليانو لانجه پردا غن تاسو د کولې شی او نس د کوي چې نوې ځوان ودي لله تعالی اربع تکبیرات الصلاه الجنازه الثناء لله تعالی والدعاء للميت اقتديت بهذا الامام متوجها الى جهه الكعبه الشريفه الله اكبر درځي ها هو ته طالب ورګه وغير طالب سمسترګي ټیټي خدای بندگان سوچ سبکی کم خوابزه وای خبر نیم چې راوستم لکما خبر نیم چې راوستم لکما اوس می کوم طرف تاستوي چې دروما رحمان بابا وای خبر نیم چې راوستم لکما تاسو پته چې کوم ځای نه راوستم کوم چرته د پلار په ملا کې نطفه او چرته د مور په سینه کې نطفه او چرته د مور پر رحم کې یو ځای کې دوړه نطفه چرته بیا د سکاډ انچ جوړ کړه چرته بیا ورته لار کولاو کړه راي واسطه کوم ځای نه راوسته خبر انسان خبر مې هم چې راوستم لکما اوس مې کوم طرف تاستوي چې بروما لکړون چې لاس د بل په وګکیږي اس جوړن وړ نبی ور معلومه او دنیا کې هم دي د بل په وګه د لاسي خده اس پتن لګي چې په خېب چته دی خېجري او کلام دي کم فارغي او کم خوابزي کم خلاړي ته چې مرشي پوي چې کم خلاړم په دې پوي چې مرشم چې زما روح کم خلاړو علیین تلاړو کسجین تلاړو جنت تلاړو که جهنم تلاړو بدن دې کم خلاړو الله خدای قسم چې دا ستا بدن ما په دې سترګو لیدلې په دې سترګو قبر پرانیستو مړې تیرېستو کلی ته ورو چې تخته تیر لري کړه د دولې شتوم را لوی لړمان تیرو او دومره وختو زه پاس ورته ولاړم او دسه غبراو شم چې معلومي بوټو خپل چې تاسو بدن سره بچکیږي او ستا روح به کم ځای اس خبر نه يم چې راوستم لکما اوس می کوم طرف تاستوي چې دروما لکړم چې لاس د بل پوګه کېږي اس جوړ لړ نبی ور معلومه اس جوړ لړ درته والله کا پته لګي چې کوم فاروا زیب کوم فا انجام بدې دا کور دا بچی دا خزا دا نظام زندگی دا بات په دې پوهیږي دا اصلي خلک چرچا چې تا یو سره ډیر پمینه وغواړ او بیا درته صداغه در توفیقی او غدر ته مخکې کی او تی بیا بدوي نو دا اصلي خلک ستا یا پلار کوم اصل دی یا زدر تخپل خبره زمانی کو نکم خبره کوله چې زه یو جرګې ته تلم نو کلی خلق ویلي چې دا ملمانه تقسیم کړي دوا درې سلور دی یو کور والا بوزي او په یو ځای دا ملمانه بوج وی یو سره را پاسې دواغه وی چې زه به هغه ملما کور ته بیان چې مورې په 100 روپۍ شي په دې پریدو کې کخیالو کې خزي خرڅي نه کده خرې پښه نو چې مورې په 100 روپۍ شي هغه سره به زمینه چې کبای زماني کوي چې ما را پاسېدم او ما وی چې یاره زما پلار خبره کوله چې ستا مور 1 روپۍ پکې کماوه کې نه په 100 شي
یو ناغه کور والا وی چې بس ته زما مېلمه وی جرګه ختمه شو کور ته بوتلم چې کور ته لاړم الله پاک دربار پاک کیس خپلم کور والا نهر مام نهر تکه سار ل بیا عالم جرګه وا ګرمه ل بیا ور سره لاړم کیس ما خام بیا لاړم کیس سبا بیا لاړم کیس بیا ما خام بیا لاړم کیس پدری ورځ جرګه ختمه شو او په یو منډه کور تر ورسېدم د درې ورځو نهر او روټه مې وخوړه پلار ته مې دا خبره وکړه چې ما سره د سې چل وی پلار مې راته وی چې بل چاته خو دې نه دی ویلي وی ورته مې وی چې نه بل چاته مې نه دی ویلي بس تا ته وی بچیا دا ما ته دې زکه وی چې په مور کې دی 1 روپۍ کمو که پورا په زر دې مور شوه نو مالا به دې نه ویلي دا غسړي پرده باندې سره تاسو خیال نو د اصلي خدي دوی چې هغه د چا پرده نه فاش د کمسل خدي دوی چې تاسو وګورئ دا نن سبا ټول نظام د شیطان دا دنیا فانی شي عریضی ژوند په ورځي پک بدر باندې مازیګر شي او تیروان نو چرواني نو چې ته د رواني لکه د مور پیدا شوه تا جړل او خلکو خندل مبارک شه زوی شیخ سادی سے وہی اینچونی زیست وقت مردن تو اما گریاں بودن و تو خاندان دنیا کې داسې ژوند تیر کا چې مرشي چې خلق در پسې جاری او ته په خندا روان قسم په خدای دې یو بزرگ سره مې ملاقات شوه صاحب کش ما ته بچیا د دې مړو حال در خدای مخه مالولي ول چې ساتي وزي په کور کې په کټ کې لا پروتي او په جهنم کې داسي په کټ کې لا پروتي قبر ته نه وړي په جهنم کې داسي نو الله دې امان راکړي بل یو خبر اخر کې واوري د دنیا د مفاد د پاره کله مونږم په غضب اختشل چې د خزي باچې شته کنه په اسلام کې د خزي باچې ولی وی بلقیس باچا نه وس نو التفت مولانا سي دي او فلدیم چالا کدا او پرتیم ډېرې درځي خلک به چې رښتیا و بلقیس بادشاہ کوم دی بلقیس خو بادشاہ نه بلقیس خو بادشاہ وا او رااله د سليمان غلام شو او ایمان یې پیراو او ټول سلطنت یې پرې د یو الله د پیغمبر په شان باندې ارسه قربان کړو ایمان یې بلقیس خو بادشاہ نه نو د خپل مفاد د پاره مونږه د بنظیر وخت کې بدابل چې وړي بلقیس بادشاہ نه بلقیس داسې بادشاہ و چې سری شونډې نریغاړه په ټول دنیا کتاو خدای ته وګورئ د خدای لوی ورځ ته ایو مولا بنان نو یو سړی ته وی چې یاره پلار دې مړ دی په بیګان خوب کې لیدونو ډېر خوشحال او تا ته ډېرې دواګانې کولې وی چې لګي یخني د زوی ته مې چې یو بدن راوړي ول مولا صاحب چاله ورکمل بس مال راوړه کنه بیا وګور هغه ولا بنان راوړه په سبا له په سراغه ول استاد صادر خو نه وغوښت پلار مې ویل یاره کوړو دې ګلو خوي صادر ولا راوړه مونږ به دې بلار پېو سبکی نو دیو جن هر وخت په خپل انجام سوچ کوو د زړه نه هر څه وباسي او یو خدای په لړ کې کوي قسم په خدای دې چې د دنیا بادشاہي بستا په جیب کې پرته د دکان کې کله ناشته ما کرسای باندې خلک ما ته وایي ما دا کرسای والله کله دا کرسای د نواز شریف په کرسای ورکم زبر د مسلمان بچي په دې کرسای مولانا ادریس کاندلوی ناشته په دې کرسای د غرغشتو مولانا صاحب ناشته په دې کرسای مولانا یوسف بنوري ناشته په دې کرسای د غلجو میا صاحب ناشته په دې کرسای مفتی محمود پاخر کې ناشته دا کرسای چې دا اولیاء په ناشته وستا درب په هزار درمان ورنکم آشنایی بدی په ایم و آن ورنکم کله ظلم دې زلفې پلاس کیږي او اختبدي قدرس جهان ورنکم کله ظلم لاستا په صبر شي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکم سو نینم ستاسکرگی که خدای کاندی ازرائیل لبتر حغزان ورنکما ازرائیل سوک دے جماعت رانی دیشی جماعت لیدلے نہیں او دے مانا ساوائی جرب دیتا ہوئی دا شکان سو نینم ستاسکرگی که خدای کاندی
اسرائیل بطر حغزان ورنکما ستا تر زلف پوری نور زلف سلی وخشاک بدو چمن ریحان ورنکما رحمان دستا دشن دو جام حرام دی کم کٹورے چے ستا پشند پوڑے لگے دلے رحمان دستا دشن دو جام حرام دی سو دخپلوی نو جان تاوان ورنکما یو کٹورے وینے میں چخپلی قربان کری نہیں ستا دشن دو کٹورے بدو شن دو سر سنگا لگا عشق دیتا ہو درد دیتا ہو چې نه درته څوک بل ښکاري نه د بل چا خبره اوري نه د پړه کې بل صوفي نه د په تصور کې اور وخت دا وي چې دن تو تیری ہی تصور میں گزر جاتی اور رات کے خواب میں بھی تو ہی نظر آتا ورځم د خدای په تصور کې او شپې خوب د خدای کافر یو خدای مني کنه مني قرآن کې راځي چې ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض کتبی کافرون سوالو کی چې د ازمکه او د اسمانونو چا پیدا کړ نو کافر به په جواب کې څه ویل یقولون الله غیب وی دا الله پیدا کړ نو بیا تاسو په دې بدل کې د کافر بوتانو ته ولې خدای وایي په بوتانو ته خدای پاک ځکه وایي چې یقربون الی الله زلفا دا واره خدایان دی غلو خدای ته مونږ ډیر اسای د کافر بوتان هغه دا وایي چې غلو خدای ته مونږ ډیر اسای بیا بعضی قومونه په دنیا کې د سړي چې هغه دا الله پاک د وجود د منکر دي دا نه معنی چشتا لکه روسو زمون په دې ملک یا دا کمیونست ملکونه چې دي هغه د الله پاک د وجود د منکر دي نه معنی ما سره ټلویزیون خو نشتا او زه ګورم هم نه خو یو ځل کتو ته د ټي وي په شوق تلو په کوم ورځ باندې برزنیف چې مړو د روس صدر نو برزنیف جنازه د شپې په 9 بجې خبرنامه کې خدا نو زه د چاکور تلارم مال چې دا جنازه وګورم مطلب نه دا چې روس والا وایي چې خدای نشته نو ګورم چې دا دې خدای چا مړ برزنیف هم د روس لوی خدای وکړ نو دا چا مړ نو چې هغه جنازه معمولی ده جنازه روانه ده او د برزنیف خزه چې دا شلې دلې غریوان ورپسې روان او جاری او دا د تمام روس دا لوی چې دي دا ورپسې روان دي او جاری نو معمولی ده چې هغه تابوت ته پړی واچول او زبکه ته ورخته کو خاورې پر روان نو ماره کې خیال کو چې د قدرت دا د روس بدبخت چې دی وس کدی دومره سوچ وکي او عقل وکي چې دا برزنیف چې د موږ د روس لوی بادشاہ دا چامړ د نه راسا ولې وته دا سوچ کدی کړي وي اوس د تبلیغي جماعت والاو په برکت باندې قدرت پر روس کې مسلمانان پیدا کړ روس هغه روسیان چې د الله د وجود نه منکرو نن هغه روسیان کلی په کلی ګرځي او خدای د وجود دعوت خلق ته ورکړي خیال امره تاسو خیال وکړئ خلک ډیر قسم خلک پاکستان کې شته ډیر خلک به داسې موري چې تبلیغ والا داسې دی او داسې دی او داسې دی نو زه هغه یو ته مې ورته وی ما ورته نه مال خبره بل زه تا پیژن ته سار لا د پروتي چې ستا خزر اوتی بار او په سره کو ګرځي خپل خزر نشي سمبالول به غیرت نه تب نور خلک څه سمبال دا هغه ډله ده چې نن امریکایان مسلمانان کړي اوس یو امریکایان ما ته راغله د دې ګوړو دارو راترو اوس یو غنټه وړاندې یعنی ما ته غوړي چې مولانا صاحب په امریکا کې چې کوم کار کوي عقل بدی وکړي امریکایان چې کوم مسلمانان شوي او په کوم رنگ اغي بیا د اسلام دعوت خلکو ته ورکي عقل بدی وکړي دا اوس نه یو غنټه مخکې بیګاره ته یو ډله راغله د لندن و یو مولانا صاحب پکې واغلی چې ما په لندن کې اسلامی مدرسه جوړه کړې او تا تر اغرم چې دواره ته وکي دعوت بدر کوم چې ته لندن تراشي او ځای مدرسه کې جلسه وکړي 300 طالبان دی ویل په لندن کې ما مدرسه جوړه کړې ده او 300 طالبان دی پکې مولانا صاحب اوري ته درس پڑھاو او نور مرګري دی راسه او واجب راته دا ویل چې یو کال پس پکې د لندن یو انګريزم د دې قابل کېدو والا دی چې هغه مدرس پکې ولګي او پاغه مدرسه کې به هغه د لندن انګريز درس ورکړي ولی په کوشش سره او په مهنت سره نکی خبره وره نکی مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه د پته ولګوي دا د دومره لوی علم خاوند او د دومره لوی ولایت او د بزرګۍ خاوند چې دا علم خدای ورکړو چې قبر ته ودرېدو
نو فوراً به ورته د قبر کشف وشو چې دا مړی باندې لاندې څه حال دی. ما ته پوښتنه کړې ما چې تاسو غوږی قبرونو ته ډېر ځئ خو د ډاکټر اقبال قبر ته لاهور کې تللی ویل او تللی معلوم کا کیا حال ہے قبر میں ویلون کی